عاشورې په ورځ باندې روژه نیول دا فرض و او په هره میاشت کې دیارلسمه څوارلسمه او پنځلسمه چې دې ته ایام بیض وایي دا روژې فرض شوې. نو چې کله د هجرت نه یو نیم کال پس 18 میاشتې پس د رمضان روژې فرض شوې، نو دغه ایام بیض او د عاشورې د ورځې د هغې روژو فرضیت هغه ختم او منسوخ شو. خو اوس هم که یو انسان د عاشورې په ورځ باندې روژه نیسي نو دا سنت ده. اوس هم که یو انسان د هرې میاشتې 3 ورځې روژه نیسي، دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه، نو دا هم سنت ده او ډېره زیاته بهتره ده. ځکه د دواړو جهانو سردار قرآن کې الله فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. انسان چې یو نیکي وکړي نو الله د هغې بدلې یو په 10 ورکوي. نو چې میاشت کې انسان دیارلسمه، څوارلسمه او پنځلسمه دا 3 ورځې روژې ونیوې، نو داسې شوه لکه چې غونډه میاشتې روژې نیولې. نو انسان چې په میاشت کې د 3 ورځې روژې نیسي، رب العالمین بدله د ټول کال د روژو ثواب الله ورکړي. الله دې موږ لم توفیق راکړي چې نیسو. نو بیا د دغې روژو هغه فرضیت منسوخ شو، د هغې نه پس د رمضان د روژې دا فرض شوې. اول ابتدایي وخت کې پکې لږ سخوالی و چې څنګه به نور پرېوت او کله به اذان وشو ماښام به داخل شو نو خلکو به خوراک کو، چې تر څو پورې به انسان اوده شوی نو خوراک به کو. خو کله چې به انسان اوده شو بس خوراک به بیا بند شو. بیا پکې رب العالمین اسانتیا راوسته چې نه تر څو پورې سبا نی داخل شوی نو که انسان خوراک کوي، څښاک کوي او دې خپلې بیبي ته ورنږدې کیږي نو بالکل دا جایز دی. الله سانتیا راوسته. د رمضان دا روژې فرض دي لکه څنګه چې مونځ فرض دی. که یو کس د رمضان د روژو د فرضیت نه انکار کوي نو دا سړی سوچک کافر دی، دی مسلمان نشي پاتې کېدی. او روژه د رمضان بغیر د نیت نه صحیح کېږي. انسان به د شپې نه نیت کوي چې سبا زما د رمضان هغه فرضي روژه ده. عربی کې که چاله نه ورځي پښتو کې دی وایي